أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نحم سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 27-28. پدې دو آیتونو کې الله تعالی دیو خبره طرف ته اشاره کوي چې د الله او د الله د رسول چې د الله د حقوق او د بندګانو په حقوقو کې خیانت مکوئ. دا یو عظیم جرم دی چې انسان خائن جوړ شي او د خیانتګر جوړ شي، او بیا بالخصوص چونکې واقعا او صورت دا د جهاد شروع دی، نو د جنگ په دوران کې هم کو یو مجاهد په دې نیت باندې لګیا وي چې زه ځان له جنګ کوم او ځان له د مال غنیمت نه جدا څیز ځان له واخلم، نو دې ته به خیانت ویلی شي. او چونکې انسان خیانت د څه د وجې کوي؟ د مال او د اولاد د وجې دې ځان له خپل آخرت برباد کړي. نو الله ورپسې په دویم آیات کې وفرمایل چې واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه. په دې باندې ګوره ځان پوه کړئ چې ګوره ستاسو دا اولاد او ستاسو دا مالونه دا فتنه ده. فتنه د دې د وجې ده چې تاسو به د دوی په خیر کې لټئ ګرځئ، دوی له به مال ډېروئ، د دوی د وجې د دوی د غم د وجې به د خپل آخرت هیر شي، خپل مزد به د نه پاتې شي، او د اولاد په خوشحالو پوره کولو کې به چې د خپل آخرت به د نه هیر وي. نو د اعمالو د نه کولو د وجې دا دواړه شیزونه ستاسو دپاره فتنه ګرځي. حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیانت مثال ورکړی دی چې دا د منافق علامت دی چې د سره امانت کېښودلی شي نو دی په هغې کې خیانت کوي. بیا حدیث نور حدیثو کې د خیانت دی کې هم راځي چې یو کس ستا سره خبره کېښودله یا یې تا ته یو خبره وکړله چې دا د تا سره امانت وي، نو د هغه راز ویل بل چاته چې پلان کې خدا دې داسې ویلي دي، یا یو کس تا ته خبره وکړله ته پوه شې چې دا خبره د ما ته پټه وکړله، نو دغه خبره هم تا سره امانت دی. پکار دا نه دي چې ته دا خبره د ده ښکاره کړې. بیا چونکې دا واقعه تفاسیرو لیکلي ده د کومه واقعې سره مناسبت لري او د دې شان نزول سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه و بنو قریظه د یهودو یو ډله وه، دوی غداري وکړه، وعده خلافي وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره د فوجیانو د صحابه کرامو دسته تیاره کړله او د دوی چې کومه قلعه وه د هغې محاصره وکړله، چاپېره شو دي. ورځې د قلعې نه نه څوک بار راوتل، نه څوک دننه تللی شو، اوبه هر څه ورسره ختم شو، دوی دننه وناسو. اخر کې دې ته مجبور شو چې دا پیغمبر موږ پرېږدي نه، نو موږ اعلان یې وکړو موږ د دې د دا کلي پرېږدو، موږ شام ته ځو، بس موږ ته د اجازت میلاو شي. پیغمبر علیه السلام اجازت ورنه کړو چونکې یهود دا و غدار یهود و، دوی به چې دې نه دوکې کولې، نو اجازت یې دې ورنه کړه چې تاسو بار راوځئ او ځئ شام ته. بیا دوی صلح کوو، نو پیغمبر علیه السلام وی حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ چې ستاسو په حق کې کوم فیصله وکړل هغه به موږ ته منظور چې څنګه فیصله کوي، کوی چې صلح کوو کو اجازت درکوي. نو دوی وی نه، ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دې زمونږ فیصله کوونکی جوړ شي، او په دې بنیاد وی چې د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ اهل و عیال دا د بنو قریظه کې پاتې کېدل، د ده جایداد د ده ځمکې د ده کورونه د دوی کې وو. نو چونکې دی وی که چېرې دی زموږ فیصله کوونکی جوړ شي نو که موږ ته نه ګوري نو د خپلو بچو ته به ګوري،
او که موږ ته نه ګوري نو د خپل ځمکې او د کور به سره خمې نو لږه فیصله به خپل غونډه کې وکړي زموږ په حق کې به لږه اسانه فیصله وکړي. پیغمبر علیه السلام وی ټیک ته د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ راغی او چې دی سره کېناستو دی ټول لا جمع شو او ته چاپېره کېناستې او ژړل دی چې دا به څه کېږي او دا خو موږ پرېږدي نه. زه وی بس زه څه نشم ویلی. اخر کې وی دومره راته ووایه مونږ خو بار راوځو د کیلې نه مونږ خو لاسنیوه ورکوو خو رسول الله زموږ باره کې څه وایي د هغه رایه څه ده. نو زه په خولې څه ونه وی صرف لاسې ګوتې داسې کړه به د مارۍ داسې راکاږله مطلب دا چې ستاسو راوتل او بس ستاسو ولالیدل او چې دا خبره یې څنګه وکړله نو بس دې پوه شي دا خو ما د رسول الله راز د هغه فیصله ما ښکاره کړله ما نو پکار چې ما دې ته ویلې وي. فوري طور د هغه ځای نه راغی او مسجد نبوي ته راغی او استوار ابو لبابه به هلته کې وي د هغې پورې ځان وتړو ستنې پورې ځان وتړو ما غلطي کړې ده ما خیانت کړی دی ما له دا خبره نه کول پکار ما د پیغمبر علیه السلام راز پاش کړی دی د ستنې پورې ځان وتړو. د پیغمبر علیه السلام وی ګوره په ما له راغلی وی نو ما به د الله نه دعا غوښتې وه استغفار مو له غوښتې الله به ورته بښنه کړې وه توبه به ورله معاف کړې وه. وایي زه دې پوه شه والله پوه شو. نو ور ورځې ته ځان ستنې پورې تړلی و او خپله بیبي ابو ولدلا او دا یې قسم خوړلی و چې هېڅ به نه خورم نه به خوراک کوم نه به څکاک کوم تر څو پورې چې الله تعالی زما توبه قبول نه کړي. دا د صحابه کرامو زندګي مونږ ته مخې ته ده که نه یو غلطي کوي شو څومره ځان له زور ورکوي او دا هم نه چې پټ خلکو مخکې ښکاره چې مسجد نبوي ته خلک رادننه کېږي نو هغې کې څه خلک ویني چې او دا هغه کس دی نو ځان یې تړلی دی ور ورځې وشپې د سترې پورې ځان تړلی دی چې ضرورت راځي د وړو بولو د دوی بولو نو هغه یې پرانیزي بهر ځي هغه کوي بیا راځي بیا واپس تړي که د مونځ ټیم راځي نو یې پرانیزي مونځ وکړي نو بیا یې وتړي. نو ورځې پس د ده توبه قبول شوله الله تعالی آیتونه نازل کړل چې د ده توبه مې قبول کړله. بعضې صحابه کرامو را منډې کړې چې مونږ پرې زیری واورو او چې زیری پرانیزو نو صحابه راغلل ورته وایي ستا باره کې توبه قبوله شوه مونږ دې پرانیزو وایي نه 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 ما به نه پرانیزئ وایي ما به رسول الله په خپلو لاسو پرانیزي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سحر لمونځ نه راغی او دی یې پرانیستو نو دا د هغې ژوند و. نو واقعا خبره دې طرف ته چې خیانت د الله په حقوقو کې او د بندګانو په حقوقو کې دواړو کې ګناه ده. کوشش به د دې دا نه کوو یو کس مونږ سره امانت کېښود او په هغې کې به خیانت نه کوو یا زمونږ مثال کې طور پر چې ده نو یو کور کې یو فیملی ده وروڼه دي نو دا نه دي پکار چې یو ورور هغه په شریکت کې ځان برابر کړي ولې دا دی امانتګر دی هر یو ورور امانتګر دی چې دی به د بل ورور نه پیسې مال هېڅ شی نه پټوي دا به دی ښکاره کوي. نن موږ څوک په شریکت کې یو ځان برابر کړي یو پکې دغه شانتې پاتې شي دا ټول موږ دنیا ځان له جوړه کړو دنیا به حالان کې دنیا به ځان له ښه کړو پیسې به هم پاتې شي مال دولت به هم پاتې شي هر څه به پاتې شي خو خپل آخرت ځان له برباد کړو نشه د دې نه موږ تاسو ځان وساتو. الله وایي واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه پوه شئ ګورئ دا تاسو چې څه د واره کې خیانت کوئ کوئ په مال کې کوئ د خپلو بچو دپاره کوئ د خپل مال دپاره کوئ نو دا ګورئ فتنه ده ستاسو به د دې د وجې خپل آخرت ځان نه برباد کړئ. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا الله خیانت مکوئ الله تعالی سره والرسول پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په خپلو امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ د دې په نقصان باندې تاسو ښه پوهیږئ. واعلموا پوه شئ انما اموالکم چې بېشکه مالونه ستاسو و اولادکم او اولاد ستاسو فتنة فتنه ده وان الله بېشکه الله تعالی سره عنده د هغه سره اجر عظیم اجر لوی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه. لا تزمون راضيش تمون گناهونه معاف کی یا الله دا اوریدل ویل دا ناس ته په خپل دربار عالی کې قبول منظور کی بیمارانو له شفا نصیب کی قرضداري له قرض نه خلاص کی یا روزګار له روزګار ورکړي یا الله خپل رضا نصیب کی الله موږ ټول خوشاله کی ماشومان نارینه زنانه بشران ټول خوشاله کی پریشانه ختم کی یا الله د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي یا الله دنیا په هر ګوټ کې مسلمان دته حافظ او ناصر شي
د مسافر حفاظت وکړي الله د موږ ټول حفاظت وکړي الله دا کله دا محله یا الله په دین باندې آباد کړي بې دیني ختمه کړي الله پریشانۍ ختمه کړي دشمنۍ ختمه کړي الله دا مسجد دا محله ټول په دین باندې آباد کړي الله خپل رضا نصیب کړي خپل رضا نصیب کړي الله موږ رمضان ته ورسې د رمضان برکتونه مو نصیب کړي روزي تراویح ختمونه مو نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه